بسم الله الرحمن الرحیم. د ایمان د زیاتی او د کم کېدو مسله چې په امت کې دا روانه ده، دې باندې مخکې زه د ټولو نه یو خبره به ذکر کم. د افغانستان یو کس هغه په دې باندې باز تبعیض کړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته په دغه کې خپل یعنی ذکر طرف ته نسبت کړو. د امام صاحب په باره کې خپل شرمګاه ته چې دا دی نعوذ بالله چې د قرآن په آیات کې هغه دا دلیل وایي چې ثابتېږي هغه مثلا نن زمونږ هم ده چې د قرآن د آیاتونو نه ثابتېږي چې ایمان زیاتېږي. امام صاحب په فقه اکبر کې د هغه عبارت دی ایمان اهل السماء والارض لا یزید ولا ینقص، ایمان د اسمان او ځمکې والا نه زیاتېږي نه کمیږي. نو هغه به دې ټیم کې ډېره په حاشه خوله د امام صاحب په باب کې خوځولې وه. په دغه موضوع باندې زه څو خبرې عرض کول غواړم چې دا هم د ایمان سره تعلق ساتي. منګه پرون د ایمان لغوي او اصطلاحي معنی ذکر کړی وه، نو اوس د ایمان دغه مسله ده چې زیاتېږي او کمیږي که نه. آسان الفاظو کې په ظاهر کې خو د امام صاحب عقیده به تا ته هم داسې راشي چې قرآن کې فزادتهم ایمانا لفظ راغلی، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم ایمانا راغلی. د امام ابو حنیفه عقیده ظاهرا د قرآن مخالف ده، لیکن اصل کې داسې نه دی. یو د ایمان کمیت دی او دویم کیفیت دی. کمیت مطلب دا دی چې د ایمان مقدار، کم ایمانیات په کومو شیزونو باندې چې ایمان راوړل لازمي ده هغې ته وایي کمیت. امام صاحب چې وایي چې ایمان نه زیاتېږي نه کمیږي، د دې مطلب دا دی چې ایمانیاتو کې کمی او بې شی نشي راتلی. په چا باندې ایمان راوړل لازمي و؟ په الله، ملایکو، فرشتو، رسولونو، کتابونو باندې ایمان پې موږ راوړل. اوس په دې ایمان کې نه کمی راځي نه پکې زیاتې راځي. مثال په طور قرآن مکمل شو، حدیث مکمل شو، نبی علیہ السلام د دنیا نه رحلت فرما شو، کم ایمانیات چې هغې موږ ته ویل دي په هغې کې نه کمی کېږي نه پکې زیاتې کېږي. چونکې نبی علیہ السلام دنیا کې شته نه نو څوک تا ته وایي چې په دې ایمان کې زیاتې وشو کمی وشو. د ایمان صاحب مطلب دقه دی چې فرض کېده فرض شو، چې واجب کېده واجب شو، چې کم فرض کېده وارث شو، چې واجب کېده واجب شو، نو نور څه شی فرض کېږي واجب کېږي. د آیاتونو نه مراد کیفیت دی نه چې کمیت دی. لکه ته په مسجد کې ستا کیفیت جدا، د ډم سه کیفیت جدا، د عالم سه کیفیت جدا، په مسجد کې کیفیت جدا، د ملګري سه کیفیت جدا، د قرآن په مخ کې کیفیت جدا، د صوفي سه کیفیت جدا. نو دا کیفیت بدلیږي. لکه ما یو مثال ورکړم، زه د دې ځای نه لاړم او سینما ته ننوتم، زه راوتلم، ته به ما ته څه چې ایمان دې کم شو. نو په دغه حالت کې زه ورشم ته به چې دا د کم ایمان څه لاړ؟ ایمان حقه ایمان دی، کیفیت بدلیږي. چې دا کیفیت دا و چې بار ستا په مسجد کې کیفیت جدایي مسلې بیانې، ډمانو خوا ته نه وتې خو هلته به ډانس کې کیفیت بدلیږي. یو ایمان اجمالي و ایمان تفصیلي دی. په ایمان اجمالي کې کمی بېشی دا نه کېږي. ایمان اجمالي څه ته التصدیق بما جاء به النبي علیه السلام، څه چې نبي علیه السلام راول دی هغې ته وایي ایمان اجمالي. په دې کې کمی زیاته بیخي نه کېږي. څنګه به کېږي که خو بدعتي د خپلې فتوی مطابق. ایمان تفصیلي چې کم شیزونه نبي علیه السلام راوړي به په هغې زموږ ایمان دی چې کم راوړي. نو ایمان تفصیلي کې زیاته کېږي. صحابو ایمان راوړ اجمالا، لیکن وقتا په وقتا نبي علیه السلام باندې وحي راتلم دا د دې اجمال تفصیلي کاو، د دې ایمان تفصیلي کاو د دې اجمالو. نو په دغه باندې موږ په ایمان راوړو چې راځي نبي علیه السلام ته. خو په دې زمانه کې زما د ذهن مطابق ایمان تفصیلي څنګه زیاتېږي؟ په دې صورت کې زیاتېږي. د ایمان اجمال چې ته علم ته کېناستې کم اجمالي دي نو د هغې تفصیل درته کېږي. خو اجمالي ایمان چې کوم دی په هغې کې نه زیاته کېږي نه کمې. لکه مثال یو کس کافر مسلمان شو، اسلام معلومات ورته پوره نه دي معلوم، کلمه طیبه ویله، د دې نه بعد مونځ او عقیده د ختمېدو دا به ورته بعد کې مونږ ښایو نو درته معلومېږي. نو اوس دې کس کلمه ویله په دې حالت کې وفات شو، څوک به دا وایي چې دا د کم ایمان سره دنیا نه لاړ؟ نه، د ایمان هغه تفصیل ورته نه معلوم، خو ایمان یې پوره و په دې هر څه باندې و. نو اوس ته ووایه د دې آیاتونو چې کوم آیاتونه راغلي په دې قرآن کې، د دې په باره کې علامه سعدالدین تبتزاني وایي د ایمان اجمالي نه بعد چې کومې خبرې راځي یعنی تفصیلات راځي، د ایمان تفصیل هغه به موږ نن په دې باندې زمونږ ایمان دی. نو دې ته ایمان تفصیل. یو مثال په بل هم زه در کوم. یو صحابي د هفتې په ورځ ژوندی دی، د اتوار په ورځ باندې شهادت وشو،
د پیر په ورځ 2 آیاتونه را نازل شو. نو ته اوس چې دا د اتوار په ورځ شهادت شوی ده، دا دنیا ناقص الایمان تللی، ناقص الایمان نه رتلی، ایمان د هغې اجمالي هم مکمل و، خو تفصیل چې کم راته په هغې باندې هغه ایمان ته صحابي ته نعوذ بالله بې ایمانه ویلی شي. حضرت حمزه په شان صحابي ته بیا بې ایمانه وي. ډېر صحابه چې شهیدان شوي د هغې نه بعد آیاتونه را نازل شوي. په کم حالت چې ورته وابیان د ایمان زیاتۍ او کمۍ ثابتوي، نو په هغې باندې د دوی په سر باندې بیرته دا ګزار کېږي. نعوذ بالله د صحابو ګستاخي پکې راځي. الله دې په دې خبرو عمل کول توفیق راکړي.